بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمن کو پروگرام مشرق راؤنڈ اپ سرا زیم عدنان خان. قدرمن په 8 ستمبر د پاکستان تحریک انصاف په اسلام آباد کې د جلسې وروسته د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د قومي اسمبلی غړي د هغوی خلاف کریک ډاون شوی دی. د کریک ډاون کې د قومي اسمبلی چې کوم غړي دي هغه د پارلیمنت د مخې نه او د پارلیمنت دننه چې دي هغه گرفتار کړی شوي دي. او د دغې نه پس بیا نن سپیکر د قومي اسمبلی سردار آیا صادق صاحب چې دی هغه ایکشن اخیستی دی او د سارجنټ ایټ آرمز په شمول یې 15 اهلکار چې دي هغه د 4 میاشتو لپاره معطل کړي دي. همدغه شان د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د قومي اسمبلی غړي دي زرتاج ګل بي بي، اسد قیصر د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او دغه شان اپوزیشن لیډر عمر ایوب چې دي هغوی نن د پېښور های کورټ نه ضمانتونه هم ترلاسه کړي دي. بلخوا د جلسې وروسته د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور چې دی هغه د شپې تقریبا 7 غنټو پورې بېدرکه او دغه ویل کېدل چې د هغه موبایل هم بند راځي. دغه شان چې ورسره موجود کومه عمله ده د هغوی موبایل چې دي هغه هم رابطه ورسره نه کیږي. بلخوا که خبرو کو په خیبر پښتونخوا کې د سینټ انتخابات چې دي هغه هم تر اوسه پورې د تاخیر ښکار دي. په نورو صوبو کې د سینټ انتخابات چې دي هغه ترسره شوي دي، ولې په خیبر پښتونخوا کې د سینټ انتخابات به کله کیږي دغه اوس هم یو اهم سوال چې دی هغه پاتې دی. موږ په دغه ټولو معاملاتو باندې د رابطې کولو کوشش کوو چې د پاکستان تحریک انصاف کوم رهنما یا صوبایي وزیران چې دي هغه زموږ سره دا وخت رابطه ورسره وشي او د هغو سره موږ خبرې اترې وکړو چې دا څه صورتحال روان دی. وزیر اعلی صاحب چې دی هغه چېرته و او په دغې حواله باندې د هغوی څه بیان مخې ته راغلی. دغه شان نور چې کوم مهم بیانونه مخې ته راغلي دي، نایب وزیر اعظم اسحاق ډار صاحب ویلي دي طالبانو چې کومه فتح وه کومه ګټه وه په افغانستان کې د هغې په موقع باندې چې کله فیض حمید د افغانستان دوره کړې وه نو هغه پاکستان ته ډیره زیاته ګرانه پرېوتې وه. دغه شان حکومت چې دی هغه ویلي چې موږ اهم چې کوم آئیني او قانوني معاملات دي په هغې باندې کې ترمیم کول غواړو، نو د هغې لپاره زموږ سره په ایوان کې نمبر چې دي هغه پوره دي. دغه شان د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور صاحب چې کوم د صحافیانو په حواله باندې ریمارکس ورکړي په جلسه کې کوم بیان ورکړی په هغې باندې د پی ټي آی قیادت او چیرمین بیرسټر ګوهر علي خان چې دی هغه ټولو چې دی په دغې باندې معافي غوښتې ده. بلخوا گورنر فیصل کریم کونډي د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي دي چې علي امین ګنډاپور کوم چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی هغه د ترهګرو سره میلاو دی. بلخوا د پی ټي آی چې کوم بانی چیرمین دی عمران خان هغه ویلي چې اسټیبلیشمنټ په شمول باندې چې څومره هم فریقین دي د هغو سره موږ د مذاکرات چې دي هغه ختم کړي دي او په لاهور کې به په هر صورت باندې جلسه کېږي. قدرمنو د لاهور جلسې په حواله باندې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور صاحب هم بیان ورکړی چې دغه جلسه به موږ ضرور کوو. د نه وړاندې د اسلام آباد جلسه چې ده هغه هم په 22 اګست باندې ملتوي شوی، ولې د هغې نه پس په 8 ستمبر چې کله جلسه وشوه نو د هغې نه پس ډېر زیات لوی کریک ډاون چې دی د پی ټي آی رهنماو خلاف شوی او په دغه کې وزیر اعلی صاحب دا هم ویلي چې 15 ورځو کې چې کوم د پی ټي آی بانی دی هغه به رها کوو او په دغې حواله باندې یو ډېره لویه دعوا هم کړې وه. بلخوا وزیر دفاع خواجه آصف ویلي دي چې د ایران چې کوم ګیس پایپ لاین منصوبه ده په هغې کې د لوی دباو چې د امریکې دباو چې دی هغه لوی رکاوټ دی. دا وخت د صوبایي اسمبلی غړی احسان الله میاخیل زموږ سره ټلیفون له لارې موجود دي. د هغه نه دغه معلومات اخلو چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی صاحب چې کوم بیانات مخې ته راغلي په دې حواله باندې څه وایي. جی احسان میاخیل صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو. السلام علیکم جی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. سر یہ بتائیں کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب کے بیانات آئے ہیں، ایک تو پنجاب پر جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے 15 دن کا، اس کو کس نظر سے دیکھتے؟ دوسرا جو صحافیوں کے حوالے سے ان کا بیان سامنے آیا تھا توہین آمیز جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. بات ایسے ہے، ہماری جو ملک کی روایات ہیں، ہمارا جو کلچر ہے وہ نہ تو ہمیں زیب دیتا ہے اور نہ ہمیں یہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم صحافیوں پر اور خصوصاً ہم اپنی خواتین بہنوں پر اور صحافیوں پر جس قسم کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے یہ انتہائی قابل مذمت ہے اور قابل افسوس ہے. ہم اس چیز کی، اور میں ذاتی طور پہ بھی اور اپنی جماعت کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں. اور دوسرا جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم چڑھائی کریں گے، جا کے پنجاب جائیں گے اگر این او سی چاہے ملے یا نہ ملے، تو زرداری صاحب نے بھی 11 سال جیل کاٹی، بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھایا گیا، ہمارے پارٹی کے بیشتر لیڈرز نے جیل کاٹی، لیکن ہم نے قانونی جنگ لڑی. کبھی بھی اس طرح سے پیپلز پارٹی نے نہیں کہا کہ ہم اپنے لیڈرز کو چھڑوانے کے لیے جیل پر یا پھر جو حکومت کے اوپر دھاوا بولیں گے. تو ہم نے ہمیشہ قانونی جنگ لڑی ہے اور یہی چیز پی ٹی آئی کو بھی کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے جو ہم پہلے دن سے پی ٹی آئی کا جو کلچر ہے ان کی اپنی جماعت کے اندر جو ہم وہ دیکھ رہے ہیں،
وہ یہی ہے کہ توڑو پھوڑو کبھی دھرنے. تو انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو پروان چڑھایا ہے. تو پولرائزیشن ہے ہماری سوسائٹی میں, انہوں نے اس چیز کو بڑا پروان چڑھایا ہے, اور یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کے کارکنان اور ایون کہ ان کے وزیر اعلیٰ بھی آج وہی روایات آگے لے کر چل رہے ہیں. اور ہمارے جو صحافی بھائی ہیں ان کو تو انہوں نے برا بھلا کہا ہی ہے, لیکن ہماری حکومت کی ریٹ بھی انہوں نے چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے ریاستی اداروں پر بھی انہوں نے الزامات لگائے ہیں جو کہ انتہائی قابل افسوس ہیں. جی احسان صاحب, یہ بھی بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے ابھی تک التوا کا شکار ہے, اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ کب تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ سینٹ کے انتخابات بھی خیبر پختونخوا میں ابھی تک نہیں ہوئے. یہ تو جی قانونی معاملہ ہے, یہ عدالت میں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہمارے ہاؤس کی جو تعداد ہے وہ پوری ہو, اور جو سینٹ کے الیکشنز ہیں وہ ہونے چاہیے. ہم تو پہلے بھی تیار تھے, لیکن چونکہ اس میں قانونی حکم تھا تو سینٹ کے الیکشنز ملتوی کرنا پڑے اور وہاں پہ نہیں ہوئے. تو ہم چاہتے ہیں کہ عدالت اس پہ جلد از جلد کوئی آرڈر دے اور واضح آرڈر دے تاکہ ہاؤس کی تعداد پوری ہو, اور وہاں پہ جو ہے نا لوگ اپنی اور ادھر جو ممبران ہیں وہ اپنی نمائندگی کر سکتے ہیں. احسان صاحب, ایک اور سوال ہے کہ آپ کا تعلق چونکہ پیپلز پارٹی سے ہے, اس لیے آپ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ ایران جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ اس میں امریکی دباؤ جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو آپ اتحاد میں بھی شامل ہے, حکومت اتحادی بھی ہے, تو امریکہ کا اتنا دباؤ ہے کہ وہ ایران گیس پائپ لائن جو ہے اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ نہیں جی, ہماری الحمدللہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے اور ہماری بڑی مضبوط فوج ہے. تو کوئی بھی ملک انشاءاللہ ہمارے اوپر کوئی اتنا دباؤ نہیں ڈال سکتا کہ ہم اپنی جو ملکی مفاد کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو مؤخر کریں. باقی اس پہ جو ہماری پارٹی کی طرف سے رائے ہے وہ ہمارے جو ہے نا جو ترجمان ہیں ہمارے صوبائی یا پھر وفاقی, وہ آپ کو بہتر دے سکتے ہیں. باقی میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم ایک آزاد ریاست ہیں, ہم کسی کے دباؤ کے اس میں نہیں. ہاں, یہ ریاستی پالیسی ضرور ہو سکتی ہے کسی وجہ سے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے دباؤ کی وجہ سے یہ پائپ لائن گیس پائپ لائن ہے. احسان صاحب, التوا کا شکار تو ہے کافی عرصے سے, اور یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں آخری دور میں جو مطلب آخری ٹائم میں ہوا تھا, اور اس کے بعد اس پر کام ابھی تک شروع نہیں ہوا. ایران جو ہے اس نے دعویٰ بھی دائر کر دیا ہے. جی, تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری حکومت ہوتی پیپلز پارٹی کی دوبارہ, اگر ہم وفاق میں آتے تو یقیناً یہ پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہوتا. ہمیشہ پیپلز پارٹی نے مفاہمت کی سیاست کی ہے اور ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اگر اس میں کسی کے مفادات کا ٹکراؤ آ بھی رہا ہوتا ہے تو ہم ڈائلاگ سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ, اور یقیناً اگر ہماری حکومت دوبارہ ہوتی تو یہ پروجیکٹ شاید مکمل ہو چکا ہوتا. لیکن اگر خواجہ آصف صاحب ایسے کہہ رہے ہیں تو یہ تو ان کی اپنی حکومت پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ وہ کیوں کسی کے دباؤ میں آ رہے ہیں, اور جو ہمارے قومی مفاد کا پروجیکٹ ہے تو یقیناً وہ کسی کے بھی دباؤ کے نیچے نہیں ہونا چاہیے. جی احسان میاں خیل صاحب, آپ کا تعلق بھی جنوبی اضلاع سے ہے, اور جنوبی اضلاع میں لکی مروت کی بات اگر کریں تو لکی مروت میں پولیس جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے, اور دوسری بتایا جا رہا ہے کہ رات کے وقت وہاں پر پولیس کی ریٹ ہی نہیں ہوتی. تو یہاں پہ امن و امان کی صورتحال کیا ہے جنوبی اضلاع میں؟ خصوصی طور پر آپ سے یہی سوال ہے. جی احسان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی, احسان میاں خیل صاحب تا زمگا آواز نورزی او دغه کې په لکی مروت کې چې دی هغه پولیس په احتجاج باندې دي دا وخت, او دغه کې د ډیوټیانو نه چې دی هغه انکار کړی دی. په خصوصي توګه باندې خبرو کو د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی دواړه چې دی هغه دا وخت د جنوبي ضلعو سره تعلق لرونکي دي, ولې په دغه علاقو کې د امن امان صورتحال داسې ځای ته راغلی دی چې پولیس اهلکار چې دی هغه د شپې په سړک باندې ډیوټۍ په ځای باندې د خپلو چوکیانو پورې هغوی محدود وي, او په لکی مروت کې چې دی بیا پولیس احتجاج هم شروع کړی. قدرمنو که خبرو کو د پېښور های کورټ چې دی وایس چانسلر تعیناتي په حواله باندې چې کوم صوبایي حکومت ګام پورته کړی و, هغه چې دغه تعیناتي عمل به دوباره شروع کیږي, دغه فیصله کله دم ګرځولې ده. په دې حواله باندې ویلي دي چې کوم پروسس مکمل شوی د سلیری جامعاتو چې کوم وایس چانسلران دي هغه کړی شي, او دغه چې کوم پروسس روان و هغه
منتخب حکومت شروع کړی او بیا نگران حکومت هغه نو فالو کړی، خو پکار ده چې اوسنی کم منتخب حکومت دی هغه دغه چې کوم پروسس دی هغه مکمل کړي. په دې لړ کې د پېښور های کورټ لخوا په 15 صفحاتو باندې مشتمل فیصله چې هغه جاری شوې ده. قدرمنو د جلسې په حواله باندې خبرو کوو. د پاکستان تحریک انصاف د جلسې وروسته په قومي اسمبلی کې او دغه شان په خیبر پښتونخوا په استوایي اسمبلی کې هم ډېر ګرماګرم تقریرونو سلسله چې هغه جاری ده او 13 ورځ هم او نن هم د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د صوبایي اسمبلی غړي دي هغوی ډېر تیز بیانات چې دي تقریرونه چې دي هغه کوي. په دغه حواله باندې به هم تفصیلات پروګرام کې شاملو، خو وخت شوی دی وړې شانتې دمې تاسو مشرق ټي وي. قدرمن کتونکو که خبرو کو دغه پاکستان تحریک انصاف جلسې نه وروسته چې دی وزیر اعلی سردار علي امین ګنډاپور صاحب چې دی هغه هم د منظر عام نه غیب دی. دا وخت موږ سره د نون لیگ د صوبایي اسمبلی غړی صوبیا شاهد د ټلیفون د لارې موجود د هغوی نه معلومات اخلو. نن د صوبایي اسمبلی اجلاس کې 13 ورځ نن هم شریک وو چې څه صورتحال دی. جی صوبیا شاهد بي تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو. جی دا کله چې په 8 سپتمبر باندې السلام علیکم. جی اول خو په 8 سپتمبر کې کومه جلسه وشوله او په جلسې کې چې زمونږ وزیر اعلی کمی دوزوي وشته وکړه او دا ټول جی وزیر اعلی صاحب چې کوم تقریر کړی دا غې نه پس وزیر اعلی صاحب چې دی د منظر عام نه غیب شوی او 15 غنټې چې دی ویل کېږي چې هغه سره رابطه چې دا نه کېدله دا غې نه پس هم د پارلماني پارټۍ اجلاس کې شریک شوی دی. نن د صوبایي اسمبلی اجلاس په هغه کې بیا نه دی شریک شوی. صوبیا شاهد بي تاسو ملته موجود وي، تاسو आवाज بخنه غواړو د کټ شوی نو که تاسو بیا موږ سره د خبرو وکړو نو خبري زه جی دا ویل غواړم چې په 8 سپتمبر کې کله دغه جلسه وشوله او په هغې کې خاص پوینټونه چې تاسو ګورئ چې وایي چې اولنۍ دا خبره د وزیر اعلی چې مونږ دا صوبه د بنګلادیش په شان به خیبر پښتونخوا مونږ بیله کو دمکي ورکړله. په دې باندې خو اوس هم چیف سیکرټري او آی جي چې کوم دی د وفاقي حکومت ناست دی چې دا حکومت چلای لګیا دی او د هغې باوجود مونږ ته په خپله اندازه نه کېږي چې دی په کم دغه باندې کومې خبرې کولې اس طرح کروگے یہ آؤ گے اور میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا. یا دا د سټایل له صوبې کارونه وکړه تا خو د خپل د محمود خان د 2018 او 2013 چې کوم حکومت او کوم سکیمونه وو هغه ټول سکیمونه تا کینسل کړي دي. ته خو د هغې جواب اول راکړه ته د ملک ترقۍ جواب راکړه چې تا قرضه سونه 800 ارب نه زیاته د ډالرو نه زیاته د قرضه اخیستې ده. د هغې جواب دي دا مونږ له راکړي چې دا 12 کالونو کې دي. نو دا چې هغلته وختي زه به وایي خیبر پښتونخوا چې کوم دی دا به زه بیلوم او هغه دغه به کوم بنګلادیش ته تاسو خبره وکړئ چیف سیکرټري چې دی هغه نشي بدلولی، آی جي چې دی هغه نشي بدلولی. نو بیا خو د وزیر اعلی صاحب دغه خبره ټیک ده چې زما سره دغه اختیارات نشته. نو بیا به خامخا دغه تقریرونه چې دی کوي د حکومت خلاف به راوځي چې هغه په خپل حکومت کې چې دی آی جي نشي بدلولی، چیف سیکرټري نشي بدلولی. نو بیا دا اوس دویمه لار څه پاتې ده؟ خو خامخا به احتجاج کوي. خبره اورئ احتجاج چې کوم نو اول خو خپله کارکردګي وښایه که نه. د کارکردګي څه ده؟ د به دومره میاشتو کې د صوبې له څه وکړله؟ دوی چې کوم دی په 12 کالو کې دوی د صوبې له څه وکړه؟ صوبې څه حالات دي؟ دا د دې صوبې حالات دي چې دا کوم روان دي او د دې دا تاکه موږ 2 ورځې نه انتظار کوو چې دا د اوس راشي که نه. په فلور باندې دوی خبرې کوي. نن شکیل چې کوم دی په فارن پالیسي باندې خبرې کولې. جی دوی په دې ته په انګریزانو په دور باندې خبرې شروع کړې، په هغه باندې شروع کړې او دوی اخوا دې خوا خبرې کوي. مین پوینټ له راشي موږ له دې خبرې ووایو چې وزیر اعلی موږ په اپوزیشن په دې انتظار دی چې وزیر اعلی چا چوت کړی و چې چوت کړی و نو 8 غنټې دې چېرته تېرې کړې دي. د دې خبرو جواب راکړئ. صوبیا بیا خو دغه الزام لګوي چې وفاقي حکومت مونږ کار ته نه پرېږدي، مونږ ته فنډونه نه راکوي. نو مونږ به څه کار وکړو؟ څه به د ولس خدمت وکړو؟ بجلي چې دغه خیبر پښتونخوا ته نه ورکوي، د بجلي منافع پیسې چې دي هغه خیبر پښتونخوا ته نه ورکوي. نو زموږ سره اختیارات چې دي هغه هم نشته دی. چیف سیکرټري راته کېنولی دی، په هر ځای کې راته داسې خلک کېنولي دي. یو ډیفیکټ حکومت چې دی هغه چلېږي او زموږ اختیارات چې دي هغه وفاقي حکومت زموږ نه اخیستي دي. هر څه راپورټ وفاق ته ځي، وفاق دوی له پیسې ورکړي. 1 ارب روپۍ په CNW کې راوویستلې. 1 ارب روپۍ چې کم دی راوویستې په هغې کې 70 کروڑ روپۍ چې کم دی دوی په یو بل کې تقسیم کې 60 کروڑ روپۍ چې کم دی هغه واخیستلې، چیف منسټر واخیستې،
دغه ور سره پی دغه چې مال لس کروڑ مو ورکوي شکیل خان ورته مالم شل کروڑ روپۍ راکړي په دې باندې د دوی جګړه وا او بیا داسې په اکسیانانو په جیوګانو په سر انجینرانو باندې کیش اماونټ په هوا کې په سکیمونو باندې پاس کوي نو دوی له بس فند ورکي دا د فند دی دوی ته خو چې کومه حصه ملاو شو د هغې په دغه کې دوی چې دی 54,000 دغه چې کوم دي د په کم دغه باندې په بجټ نه 54,000 سکیمونه چې کوم دي ختم کړي دي واړه غټ انګوینګ پروجیکټ هغه ټول ختم کړي دي چې کومې پیسې راغلي دي هلته بوتلې دي ولې داسې کړي دي د دې صوبې تپوس به څوک کوي د 12 کالو د دې صوبې به جی دا په کومه څه خبره دي زمونږ صوبه خو په یو بي آر ټي باندې د 1 کروڑ نه زیاتې پیسې ولګېدلې بي آر ټي خو ښه منصوبه ده هغه خو بهترین منصوبه ده د پېښور ولس ته په خصوصي توګه باندې که خبره وکړو نو سفري سهولیات چې دي هغه ورته میلاو شوي دي دغه شان که خبره وکړو صحت کارت چې دی هغه د پي ټي آی په حکومت کې راغلی او د هغې نه خلکو ته چې دی غریب ولس چې کوم د اپریشن وس نه لرلو نو اوس هغوی خپل اپریشن چې دي هغه د دغه صحت کارت په ذریعه باندې کوي او هغوی پاکستان تحریک انصاف وایي چې موږ هر سړي ته د علاج دپاره کم از کم 10 لک روپۍ په جیب کې مو ورته ایښودي دي چې کوم ځای کې مو خپل علاج کوې که په پرایویټ هسپتال کې کوې او که په سرکاري هسپتال کې کوې نو هلته خپل علاج کوه نو دغه خو بهترین ګامونه دي جی صوبیه بی تاسو ته زما आवाज راځي ښه جی د صوبیه شاهد بی بي سره زموږ رابطه چې د هغه منقطع شوه دوی د صوبایي اسمبلۍ اجلاس نه واپس چې دی هغه روان دي او په لار کې دوی دغه مطالبه کوي چې وزیر اعلی صاحب دی مخې ته راشي او هغه دی ووایي چې دی 8 غنټې چېرته غیب وو او چېرته چې میټینګ وو په څه حوالې سره میټینګ وو په دغې حواله باندې دی اپوزیشن ته په خصوصي توګه باندې او عوام چې دی هغه دی خبر کړي قدرمنو دغه صوبیه شاهد بیبي خبر تاسو اورئ بل خو پاکستان تحریک انصاف چې دی هغوی وایي چې موږ په خیبر پښتونخوا کې چې کومې ترقیاتي منصوبې کړي دي د هغې مثال نه میلاویږي او په دغه بنیاد باندې موږ له د خیبر پښتونخوا ولس چې دی هغوی په درېیم ځل باندې ووټ راکړی دی که د 2 ځله چې کوم موږ د حکومت میلاو شوی کوم چې صوبیه بیبي خبره وکړه چې 10 کاله یا 11 کاله د پاکستان تحریک انصاف د حکومت وشو نو که موږ کارونه نه وی کړی د ولس خدمت مو نه وی کړی نو ولس بیا موږ ته ولې ووټ چې دی هغه راکوو خو هغوی ته پته ده چې موږ د ولس خدمت کوو نو ځکه موږ ته دغه ووټونه چې دي هغې راکړي دي او موږ ته په درېیم ځل باندې اقتدار راکړی و دې نه وړاندې د خیبر پښتونخوا ولس کله هم یو جماعت ته په دویم ځل باندې چې دی هغه اقتدار نه دی ورکړی هغوی ته حکومت نه دی ورکړی ووټ نه دی ورکړی چې کومې پارټۍ یو ځل په خیبر پښتونخوا کې حکومت کړی دی نو په دویم ځل پښتونخوا ولس چې دی هغوی نوې پارټي چې د هغه منتخب کړی دی قدرمنو که خبره وکړو دغه ټول صورتحال په پاکستان کې چې نن روان دی په قومي اسمبلۍ کې که په خصوصي توګه باندې خبره وکړو نو دغه ګرفتاریانې د آئین خلاف دي چې کوم د پارلیمنت دننه پولیس ورځي او یا ایجنسیانې ورځي او ګرفتاری کوي نو دغه یقینا چې دی هغه د قانون خلاف دي قدرمنو کتونکو موږ سره دا وخت که خبره وکړو د امریکې د عام ټاکنو په حواله باندې نو په امریکا کې صدارتي انتخابات چې دي هغه رانږدې شوي دي او دغه صدارتي انتخاباتو نږدې کېدو سره سم چې دی دغه د کوم چې ډیموکریټ او کم ریپبلیکن امیدواران دي صدارتي ډونالډ ټرمپ او کملا هیرس هغوی مناظره شوې ده دغه مناظرې په حواله باندې به تفصیلات پروګرام کې شاملو خو وخت شوی دی وړې شانتې دمې تاسو مشرق ټي وي سره اوسئ